الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. محترمي خورجان پختنه کړي چې کله یو انسان خپل حق حاصلول غواړي خو بغیر د پیسو نه هغه حق د نه حاصلېږي، نو یا دې د خپل حق د حصول د پاره چاته پیسې ورکولې شو که نشي ورکولې. نو د ټولو ناول خو زه د رشوت په باره کې لږه خبره کومه. قرآن کریم کی په سورة البقره کی 188 نمبر آیت کې الله رب العالمین فرمای ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. الله وی مخوری مالونه د یو بل په خپل مینس کی په ناروا طریقو باندې. بیا فرمای وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون. والله فرمای او مولی د مالونه حکیمانو ته دې د پاره چې تاسو اخرى یو حصه د مالونو د خلکو نه په ګناه ظلم سره او تاسو پوهیږئ. د آیت کې الله رب العالمین قانون ذکر کړی دی النهی عن اکل الاموال بالطرق الباطله والارتشاء. په غلطو طریقو او رشوت سره د مالونو د خوړلو نه سخت من الله رب العالمین د آیت کې ذکر کړی ده. دی وجنه تفسیر قاسمی رحمت الله علی هغه ذکر کړی دی چې آیت معنی دا ده چې لا تلقوا بعضها الى حکام السوء على وجه الرشوه ليعينوكم على اقتطاع اموال الناس. یعنی غلطو حکیمانو ته په طریقه د رشوت مالونه موړی دې دپاره چې هغوی تاسو سره د پردي مال په حاصلولو کې مدد وکړي. ځکه رشوت ورکول ستا دپاره هم ګناه ده او هغه دپاره اخیستل هم حرام دي. ځکه صحیح حدیث د مسند احمد کی ترمذی کی راغلی دی لعن الله الراشی والمرتشی والرایش. الله لعنت کړی دی په رشوت ورکون کی په غلطه کی او په رشوت اخستون کی او څوک چې دوی ترمنځ د منډه وخی را وخی په دې درې وانو کسانو باندې الله لعنت دی. خو په دې مسله باندې ځان پوهه کول پکار دی. رشوت دې ته ویل کیږي چې کله یو سړی پردی حق په پیسو باندې ځان ته حاصلې د یو حق د یو کار د یو ملازمت ته حقدار نه جوړیږي. ستا هغومره تعلیم نه دی، تا سره هغومره ډیګري نشته دی او ته د پیسو په ذریعه باندې هغه حاصلې، نو دې ته رشوت ویلی کیږي. نو دا ستا دپاره هم حرام دی چې څوک یې دله اخلي هغه دپاره هم حرام دی. خو که د یو سړي خپل حق دی او دا حق د ته بیا هم بغیر د پیسو نه ملاویږي، نو که دې صورت کې د پیسې ورکي نو دا د دپاره جایز دي، خو اغستل کې دپاره دا بیا ناروا دي. ځکه د خو دا خپل حق دی، اوس چې خپل حق دله څوک نه ورکوي نو دی مجبوره دی چې دی هغه ته څه ورکي. نو څوک چې ته اخلي هغه دپاره حرام دي او د دپاره ورکول چې کوم دی دا جایز دي. لکه د دې مثال دا دی په تا باندې په لاره کې یو غل پیښ شي او غل تا نه مال اخلي او ته ورته وایې چې دا له 100 روپۍ واخله او ما پرېږده، نو دا د انسان دپاره جایز دي. نو د خپل حق د حصول دپاره چاته پیسې ورکول دا رشوت کې نه راځي. خو چې کله ستا حق نه یو ته پردی حق په پیسو باندې وصولې دې ته رشوت ویلی کېږي. دویم تپوس دا سودا کړی چې کله یو انسان تا سره څه احسان وغیره وکړي بغیر د پیسو څه نه او ته به د خپل طبیعت نه هغه له څه ورکړې، نو دا بالکل چې کوم دی دا جایز دي. خو بعضې خلک داسې کوي چې هغوی اصل کې په دغه کار باندې ورکوي، چې پاڼې وغیره ورته څوک وي، نو دغه بیا صحیح نه دي، دا جایز نه دي. والله اعلم. هذا وبالله التوفیق.